بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راورسېدلو د میراث په طرز جدید کې د مسلې د حل کېدو طرف لره، چې په دې طرز جدید کې مسله څه رقم حل کیږي. نو د هغه دپاره څه اصول دي چې هغه اصول ته یې زده کړې. تقریبا 6 اصول دي. بیا دا ټول میراث چې کوم دی هغه ستا دپاره اسانه دی. په هغه کې یو اصل دا دی چې تا سره به کلکولیټر لازم موجود وي. هغه که دا کلکولیټر وي یا هغه کلکولیټر چې کوم دی هغه د موبایل دا وي یا د کمپیوټر دا وي، چې هر یو موجود وي، بس مسله چې کوم دی هغه اسانه ده. یو اصل چې کوم دی هغه چې زموږ سره به کلکولیټر دا سلو. دویم شی چې کوم دی هغه زموږ سره به چې شوي د میت دپاره به اوږده لیکي کاږي، دا سلو. دریم نام میت، څوک مړ دی وینې هغه به د میت لوړ کاږي. څلورم چې کوم دی هغه ورثه دی، ورثه میت د مړي چې کوم وارثان دي هغه به لیکي. نمونې نه غواړي، خالي رشته غواړي چې د مړي سره د دې وارث کومه رشته ده، زوی دی، پلار دی، مور ده، لور ده، کومه حصه دغه رشته ده. پنځم شی چې کوم دی هغه دا به دغه کوي چې ترکه به لیکي، ترکه میت. د میت څو ترکه ده هغه به لوړ هلته پر دغه باندې لیکي، د میت لوړ. شپږم چې کوم دی هغه به بیا څه کوي، دا ځای اهم دی. حصص میت، دغه حصص میت نه، حصص ورثه. د دې وارثانو کومې حصې دي، څونه حصې ورته ملاویږي فی وارث لره. نو د هغه دپاره چې کوم دی په قدیم میراث کې چې کوم دی هغه به موږ هغه حصې یادولې، بیا مشکل ولو. په دې جدید میراث کې چې کوم دی هغه اسانه دی. دغه ورکه څه ده، دا بیا زه انشاءالله پر واتساپ باندې هم درکوم او تاسې بیا دغه یې وګورئ. نو دلته چې کوم دی هغه چې کوم وارثان راغلي دي، چې موږ هلته څه رقم په هغه مخته درسو کې وویلې، اوس خاوند راغلی دی، نو د هغه حصه نصف او ربع ده، او شرایط یې ګوره. د هغه مطابق چې کوم دی هغه یې بیا لاندې د میت لاندې چې کوم وارثان دي د هغو د خپلې حصې ورته ولیکه. دا ورکه چې کوم ده دا دوی ورکې دا به لازم د ځان سره ساتي. حصص ورثه سوله. او اووم چې کوم دی هغه به بیا ورته ګورې. اووم شی دا دی چې ګوره دا حصص به ته جمع کوې، جمع حصص. دا چې کومې وارثانو ته تا حصې ورکړې دا به جمع کوې. اوس که دې جمع کړلې، دلته چې کوم د مسله ګرده د ایک څخه جوړیږي، مسله از ایک، مسله د ایک جوړیږي. دا حصې چې تا جمع کړلې دا مجموعه ایک راځي که ایک نه دی. که ایک رالی خو بس کیسه برابره ده، بس بیا به مازې کلکولیټر راواخلې او قاعده بیا زه در ښیم، د هغه مطابق به تقسیم کړې. او که چیرې نم صورت دا دی، که چیرې د ایک سه برابر ولو بیا خو مسله مارت الحل ده. اوس چې که چیرې د ایک څخه دی کم رالی، وینې معنا دلته چې کومې حصې تا وارثان ته ورکړلې هغه د ایک څخه کمې دي، معنا 1/9 تقسیم پر دی باندې 0.75 یا 0.25 یا 0.50 رالی. دونه قدر تقسیم سمنه حص ایک دی، 1/9 تقسیم داغه څخه کم تقسیم سولې. بیا ورته ګورې، 1 سے کم تقسیم ہو، بیا 2 صورتونه دي، 2 صورتونه دي. نمبر 1 عصبه موجود دي، دویم دا دی عصبه نه دي موجود. که چیرې عصبه موجود ولو نو بیا چې ایکس چې کم پاتې دي هغه به کل دې ته ورکړي.
او که چیرې عصبه نو موجوده او ایکم پرنه تقسیم شوی نه چې کم پاته حصه ده هغه به بیا څه به کوي هغه به بیا رد کوي رد علی ذوی الفروض بیا دا رد کیږي پر ذوی الفروض باندې او ذوی الفروض چې کوم دی هغه بیا دلته موږ ویلو په دې کې ویني په دې کې چې کوم دی اول په ذوی الفروض کې چې اوس ګوره څوک نشته موجود هغه یې نشي وړلی نو اوس به ته راځې بیا چا لره عصبات لره نه غلط شو چې دغه ذوی الفروض کې چې کوم دی هغه بیا ګوره ورته وګوره چې اول څوک موجود دی وینې باپ دی دادا دی دادی دا پلانی دی کم یو موجود دی هغه باندې به څه په کې رد به کې بیا به رد به پر چا باندې پر ذوی الفروض باندې ښه اور بل چې کوم دی هغه لسم اصل د دې دا دی چې دلته اشاره په دې کې راځي دا اشاري نظام دی د اشارې بعد چې کوم اعداد لیکي اعداد به څو لیکي دا به صرف 4 हिंसों तक लिखा जाए د اشارې بعد به صرف 4 اعداد لیکي 4 نه لیکل 4 हिंसों तक लिखा जाए او بل با یولسم آخری اصل دا دی کچیری اگر چوتھا हिंसा دې ته به ګورې دا د 5 څخه کمه ده که تر 5 زیاته ده که تر 5 صدا زیادہ वाला चौथा हिस्सा 5 से ज़्यादा हो माना 6 वाला 7 ولو 8 ولو دا رقم نو بیا چې کم ده तो पिछला हिंसा को बढ़ाकर बढ़ाकर 3 हिंसे लिखो बस بیا 3 हिंसे ولیکه مثال که چیرې د اشارې بعد چې کوم دی هغه دغه هندسه تر 5 زیاته وله نو بیا چې کوم دی هغه صرف 3 هندسې ولیکه خو په هغه کې چې کوم دی هغه یو جمع که مثال د 5 پر ځای باندې 6 ولیکه 6 وله دغه پر ځای 7 ولیکه او دغه وروسته چې کوم دی د اشارې بعد صرف 3 اعداد چې کوم دی هغه ولیکه بس دا زموږ د مسلې د حل کېدو طریقه سوله دا اصول دي د جدید میراث کې د مسلې د حل کېدو دپاره دا اصول چې دې زده کړل انشاءالله بیا مسله په صحیح طریقه باندې حل کړئ